السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو ورور تاسو ملګری نصر الله ورکزی. ما ملګرو دې ټیم زه په ضلع سنټر فورم ډوګر کې موجود یم. کشمیر دی په حوالې سره کشمیر ادو راغلی دی په حوالې سره موږ سره موجود دی ملک حاجي سیف الله د کشمیر دی په حوالې سره داسې پیغام ورکوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن هغه ورځ ده چې کشمیر باندې مقبوضه کشمیر باندې انډیا ما حسیبانه قبضه کړې وه. د هغې مذمت دپاره نن په ډوګر کې عوام جمع شي د قوم مسعودي او دوی خپل اظهار وکړل او د انډیا غندنه یې وکړله او انډیا ته یې دا پیغام ورکړ د بس کومه قبضه لګولې دی هغه ته مقبوضه کشمیر نه وفا شه. د دې حد ته خبره ورسېده چې د غروی لمنو ته و هغه قبیلو ته چې دې قبیلو مخکې هم 65 کې خپل ځوان په دې شي باندې قربان کړی دی. آینده دپاره به انشاءالله دینه دریغ نه کوي. آینده دپاره پاکستان ته یا د پاکستان فوج ته یا د مو ملک ته یا د مو ملک کومه حصه ده هغې ته نقصان رسېږي. قبایل بالخصوصا د کرم والا بالخصوصا د سنټر کرم ډوګر والا دې کې ټول نه اول دسته ځوان پیش کوي انشاءالله. यारान जहाँ कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी. नन دا ورځ منولو موږ ټول داسې راغونډېدو نه صرف دس دي باندې بلکې پاکستان هر ځای کې هر کونې کې هر ضلع کې هر تحصیل کې دا ټول پاکستانیان راغونډ شوي دي. دا ورځ منولو مقصد دا دی چې کم 72 سال نه کشمیریانو کم جدوجہد روان ده موږ هغه جدوجہد کې غوث رایو. دا جدوجہد تر شو به جاري وي تر شو به کشمیر آزاد شوی نه وي. پاکستانی به دا هر قسم اخلاقي هر فورم باندې دا والا تعاون د کشمیر د جدوجہد تعاون با جاری ساتي. دا جمع کېدو د خاموشي اختیار کړو دا مقصد صرف دا دی چې موږ کشمیریانو جدوجہد کې هغو سره مکمل طور باندې ولاړ یو تر وخته پورې به ولاړ یو چې د کشمیر آزاد شوی نه وي. نن یو بله خبره چې کوم زړه مې خپله زه محسوس کوم چې اوس د ملک صاحب دا خبره وکړه چې یو کال وشو چې هغو باندې بلکل کرفیو کشمیریانو باندې یو دشمن فوج ورباندې غاضب ناسته ده. بلکل کرفیو دی. تمام بنیادی حقوق کې ختم دي. 72 سال نه غوڅه ظلم شروع دی. دا یو کال نه هو شدید هغو باندې غم تکلیف ته سختي جوړه ده. هغه باوجود هغه خلک ولاړ دي کشمیر ازادي لپاره پاکستان سره الحاق و انشاءالله د مو مکمل دا اراده دی د کلام د کشمیر بیوی مو به مکمل منوو. دین علاوه د کشمیر خلکو ته مو سلام پیش کوو چې هغوی یو کال نظربندي تېره کړله کرفیو کې وخت تېر کړه منوو. په دغې ورځې باندې د انډیا دا ډېر ظلم په کشمیر باندې قبضه وکړه او یو کاله پورې تقریبا نن دا دی 15 اګست ورا دی هغو مسلمانانو د دوی سره مقابله وکړه. موږ ته حکومت ته دا غور کوو زموږ دپاره خبره وره مخې کلو کې چې دا قبایل کو خاص کر قوم مزوځی د کشمیر کشمیر ډېر په حوالې سره زموږ کشمیریانو ته دا پیغام دی چې انشاءالله زموږ آبا او اجداد زموږ قربانیان یې سره کړې وې تاریخ کې چې کوم وخت نه شروع دی